الرحمن الرحیم. تاسو ته که هر قسم پریشانی، هر قسم مصیبت دي، هر قسم غم وي، نو ماته متوجه شئ. په قرآن کې د هرې مسلې حل شته، د هر مشکل حل شته، خو افسوس چې نن موږ قرآن ته نه کښېنو، نن موږ قرآن نه زده کوو. که په یو جومات کې تفسیر کېږي نو څومره کسان پکې ناستي، په علاقه کې په غټ جومات کې چې کوم دی 20-25 کسان یې لږ هلته ناست وي، او حالانکې دومره نوجوانان 200-300 نوجوانان په دې دومره غټه علاقه کې د فیسبوک دپاره د هر څیز دپاره زموږ سره ټیم وي، خو د دې قرآن او د دې مظلومه کتاب زموږ سره ټیم نه وي. موږ به په آخرت کې څه جواب ورکوو؟ په دې قرآن کې زموږ دنیوي فواید هم دي او اخروي فواید هم دي. زما هغه وظیفې طرف ته ځم کومه چې په قرآن کې الله تبارک وتعالی بیان کړي ده، او هر مشکل پې حل کېږي. کومه وظیفه ده؟ حدیث مبارکو کې هم دا وظیفه شته دی. هغه وظیفه ده او هغه الفاظ دا دي، داسې وایه: حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. د دې ډېر ورد کوه. او که داسې وایې چې حسبي الله ونعم الوکیل، چې کله ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځولی شو دغه الفاظ به یې ویل.